لأنه صفة من الفعل ولا يكون إلا في الفعل. كذا ذكر المصنف في حاشية الكشاف. دا مسئلہ کړو چې په تعریف کې حمد کې کم جمیل واقع ده دا اختیاري ده. جمال نه مراد هغه صفات دي چې ته بیانې محمود پره دا جمال جمیل هغه صفات چې ته حمد کې بیانې او ته حمد په دې جمال سره کې په دې صفات سره دا جمیل اختیاري ده. ان دا په اختیار د محمود کې وي چې صفات بیانې هغه صفات په دې په اختیار کې وي. مزه مسله وکړه اوس دې باندې دلیل ویل دلیل بل ورځ ویل دلیل څه لانه صفت الفعل کله جمیل صفت فعل ده دا هغه صفات پر صفت ده جمیل هغه صفات دي چې صفات نه تعبیر په فعل وکړي نه دا جمیل خو د فعل صفت ده چې صفات دي فعل خو اختیاري نو جمیل صفت ته هغه چا چې اختیاري وي صفت اختیاري وي نو جمیل اختیاري شو دا دلیل ویل لانه صفت للفعل دا جمیل سره په تعریف ته حمد کې دا د فعل صفت ده یعنی حمد وصف ته بالجمیل په فعل جمیل فعل جمیل خو صفات دي کنه لانه صفت للفعل ولا يكون بالاختيار فعل نه مگر اختیاري نو نتیجه ورکوه چې جمیل صفت ته هغه چا ده چې اختیاري دا صغرا کا جمیل صفت ته هغه چا ده چې اختیاري صفت اختیاري نو جمیل اختیاري شو نو دا قیاس مساوات ده. قیاس مساوات دیته وای چې دا نتیجه ورکوي مطلوبه نتیجه په اعتبار د زم د مقدمه اجنبیه سره اوس په خپل دا قیاس سو دا منتج د نتیجه او مطلوبه نه و ځکه نتیجه دا و چې جمیل صفت ته هغه چا ده چې اختیاري ولی قیاس دا څه وکړي لانه صفت للفعل جمیل د فعل صفت ده ولا يكون بالاختيار فعل نه مگر اختیاري نتیجه سره چې جمیل صفت ته هغه چا ده چې اختیاري دا نتیجه خدا نتیجه مطلب نه و مطلب دا چې دا جمیل به اختیاري حضرت خدا نتیجه راغله چې جمیل صفت ته هغه چا ده ان هغه فعل پر ده چې اختیاري جمیل خو خپل نه شي اختیاري دا منتج د نتیجه وو خو مطلوبه نه و مطلوبه نتیجه دا ده چې جمیل اختیاري ده دا پس نتیجه مطلوب ورکي چې زم د مقدمه اجنبي وي دا چې دا صغرا کې دا څه وایي چې جمیل صفت ته هغه چا ده چې اختیاري ده کبرا به ولګه مقدمه اجنبیه صفت اختیاري نو جمیل اختیاري دته قیاس مساوات وایي مساوات ولې ورته مساوات څه کوته وایي چې دا مقدمه اجنبیه له وجه نتیجه ورکړي ا مقدمه اجنبیه په بعضو قیاسونو کې هغه دا مقدمه چې مساوي دي مساوي هغه شای سره نو مقدمه اجنبیه په بعض مقاماتو کې دا مقدمه ده چې مساوي دي مساوي ځکه دته مقدمه ځکه دته قیاس مساوات وایي حالانکه دلته خدا مقدمه نه ده کنه دلته خدا مقدمه ده جمیل صفت اختیاری ده اچوب چې صفت اختیاری دا مقدمه ده و دې ته مون قیاس مساوات وایي ځکه تسمیه د قیاس په مساوات سره په اعتبار د بعضی قیاسونو سره ده بعضی قیاسونو کې مقدمه اجنبیه ده چې مساوي دي مساوي هغه شای سره دا قیاس مساوات اوله نتیجه نه ده مقصد دوما نتیجه مطلوبه ده دوما نتیجه اپ زم د مقدمه اجنبیه سره ده مقدمه اجنبیه څه ده چې صفت اختیاري هم اختیاري نظر نتیجه خدا و چې جمیل صفت ته هغه چا ده چې اختیاري ده مقدمه اجنبیه ده صفت اختیاري فل جمیل اختیاري
دې ته ځکه قیاس مساوات وایي. بیا په دې اعتراضونه وو، هغې نه جوابونه مونږ کړي چې لکه ته وایې چې دا صفت د فعل ده صغرا وایه، دا خو منقوص ده. ته نه ګورې الله جمیل یحب الجمال، دلته جمیل دا د الله صفت ده، نو الله خو فعل نه ده. نو ته وایې چې دا صفت د فعل ده، دا نه ده ټیک. او اعتراض دا ده یا لکه مثلا مونږ وایو رجل جمیل، نو دلته جمیل دا خو د رجل صفت ده، دا خو د فعل صفت نه ده. دې نه جواب ده چې مونږ حصر نه ده مقصد چې همیشه جمیل صفت دی فعل، بلکې دلته جمیل صفت دی فعل ده چې واقع ده په تعریف د حمد کې. حمد جمیل چې دا د فعل صفت ده، یعنی هغه صفات د محمود چې وي چې انا تعبیر مونږ په فعل سره کوو، هغې پر دا جمیل صفت ده. نو جمیل صفت ده د فعل په تعریف د حمد کې. حمد تعریف دا هو الوصف بالجمیل. نو چې ته بیان کړې د حمد او په صفاتو سره کې، په صفاتو جمیله سره، دلته جمیل صفت د فعل ده چې دا صفات دي. کته وایي صفت خو فعل نه وي، ها ټیک ته کله صفت حقیقي وي فعل نه وي، خو کله خو صفت اضافي وي یا خو فعل وي. کالاحیاء والاماتة والحسن په مخلوقاتو کې دا صفات فعلی دي. ځکه احیا فعل ته مضاف ده، ورکول د حیات ذات ته، ارزاق فعل ته مضاف ده، رزق ورکول د مرزوق ذات ته، دارنګه حسن د ذات دا صفت فعل ده. څنګه ځکه حسن په ذات کې چې وي نو هو به چې افعال الوجه کنه، افعال بدای چې مثلا سترګې پوزه وغیرہ وغیرہ دغه افعال الوجه حسنی، نو دا صفت فعل ده. نو موږ چې وایو چې جمال صفت فعل ده، دا په تعریف ته حمد کې ده صفت فعل ده. ټیک ته کله به صفات حقیقي وي او کله خو به صفات فعلی وي چې فعل ته اضافت دي، لکه ارزاق کی ماتت په ذات افعال مونږ وایو، صفات فعلیه او افعال مونږ وایو. دینه دا جواب. دوم سوال دا و چې ته کبرا دې دا ویل دا ولا يكون الا بالاختيار، فعل اختیاري وي. نو سوال دا چې فعل خو نه اختیاري، فعل خو عامي که حرکت المرتعش د حرکت مرتعش، دا حرکت مرتعش ده، دا خو نه اختیاري، دا خو استقراري ده. دا سوال حاصل دا د جواب چې دا ټیک ته فعل عام ده، کله اختیاري کله غیر اختیاري، لیکن عرف کې دا اختیاري ده. فعل عرف کې اختیاري ته وایي. نو نه ویل کېږي رشاقة القد چې دا فعل ده. رشاقة القد یعنی قد دی انسان چې رشاق معنا معتدل نرمي، کله خو سره ډېر غټي کنه قد و قامت کې غټي، دته رشاقة القد نه وایي. رشاقة القد دې ته وایي چې قد و قامت کې انسان هم معتدل نرمي، ډېر غټ نه. نو دا ګوره مونږ چې وایو چې دا صفت فعل ده، فعل نه مګر اختیاري. نو فعل نه مراد فعل عرفي ده، عرف کې فعل اختیاري. ټیک ته کله فعل غیر اختیاري لکه حرکت مرتعش، یا مثلا رشاقة القد چې قد دی انسان رشاقي، دا خو نه ده اختیاري، ورنه عرف کې فعل اختیاري ته وایي. دا جواب د قیاس نتیجه دا وه. قیاس خدا و چې جمیل صفت ته فعل ده، فعل اختیاري. نتیجه دا چې جمیل صفت ته هغه چا ده چې اختیاري. مقدمه نه بیا دا ده صفت ته اختیاري، نتیجه دا ده چې جمیل اختیاري ده. په دې دویمه مقدمه اعتراض ده
چې ته وایي صفت اختیاري ته نه ګورې حسن صلات اختیاري ده مونځ چې کوې خو اختیاري یې سره کوي که نه فاتحه وایي قرات وایي قومه کوې رکوع کوې څه کوې لیکن حسن غیر اختیاري ده نو ته وایي چې صفت اختیاري نو صلات خو اختیاري ده صفت حسن خو غیر اختیاري ده او خو تا په اختیار کې نه ده تا په اختیار کې خود افعال دي چې رکوع کې سجده کې قاعده کې حسن خو مرتب ده غیر اختیاري نو صفت اختیاري خو اختیاري نشه جواب دا ده چې موږ چې وایو چې صفت اختیاري ده دا هغه صفت ده چې محمول بالمواتات لکه زید قائم مواتات معنی اتحاد چې حمل اتحاد لوجي لکه زید قائم زید سره متحد ده خو قائم دغه ذات ته کنه خو مع الوصف دغه زید ده نو موږ چې وایو چې صفت اختیاري هغه صفت ده چې محمول بالمواتات حسن خو نه ده محمول په مانځ باندې په حمل مواتاتي بلکې حمل اشتقاقي ده فیقال الصلاة ذو حسن تاسو به نه وایئ چې الصلاة حسن حمل مواتاتي نشته نو صفت اختیاري پسې چې حمل مواتاتي وي حسن په مانځ باندې محمول ده په حمل اشتقاقي فلا يقال الصلاة حسن بل يقال الصلاة ذو حسن اوس دا خو مولا جلال دعوه شوه چې دا جمیل اختیاري ده په دې باندې سوچ وکړه چې دا کم جمیل ده په کلام دی مولا جلال کې چې جمیل واقع ده دې ته دې اختیاري ویله چې دا جمیل به اختیاري یعنی په اختیار د محمود کې به په دا کم جمیل ده دلته چې واقع ده دا محمود به ده محمود به معنا محمود ده به چې تا صفات سره ثنا وای په خله دا محمود به ده محمود به باللسان چې ثنا وکي په دغه سره په دې جمال سره ثنا وکي یعنی خله باندې وای چې دا فسره دا داسې دغه جمیل چې په کلام دی علامه جلال الدین دوانی کې واقع ده دغه باندې کې دا مسله کوي مولا جلال چې دغه جمیل چې په تعریف ته حمد کې واقع ده دا به اختیاري خو اسی په دې نظر وکړه چې دا کم جمیل ده چې دا وایي چې دا به اختیاري دا هغه جمیل ده چې به په داخله ده دا بیل جمیل هو ثنا بیل جمیل جمال باندې چې به داخله دي ته محمود به وایي محمود به څه معنا محمود به باللسان چې حمد ور سره وکي خپل باندې دا جمال ذکر کې بس دا جمیل چې په تعریف ته حمد کې واقع ده دې باره کې مولا جلال وایي څه وایي دا څه وایي ولا يكون الا بالاختيار دا فعل اختیاري ده نو دا جمیل چې صفت فعل ده دا اختیاري دا هم قیاس مساوات نه معلومه کړي وکړه چې جمیل صفت فعل فعل اختیاري نو جمیل صفت اختیاري ده اچوک چې صفت اختیاري اختیاري نو جمیل اختیاري شو دا مطلب وروته چې دا جمال چې دا په تعریف ته حمد کې ده دا به اختیاري وي خو اسی ما ته ویله چې دغه جمال چې د حمد په تعریف کې واقع ده دا کم جمال دی باندې به داخله ده ابي په محمود به داخله ای محمود به باللسان چې خله باندې وای لہذا دغه جمال باندې کې دا فتوا ولګول مولا جلال چې دغه جمیل چې په تعریف ته حمد کې دا محمود به واقع ده دا اختیاري ده اوس دې پر تایید پیښې کذا ذکر المصنف في حاشيه الكشاف دا چې ماتین په حاشیه الکشاف کې ویلي او دې باندې اعتراض ده چې لکه دا تایید خو غلط ده ځکه حاشیه الکشاف کې چې تفتازانی ویلي دي چې جمیل اختیاري ده هغه محمود علی ده هلته خدا څه وایي
علامه تفتازانی حاشیه کشاف کې چې الحمد هو الثناء والنداء علی الجمیل هلته ګور علی په داخله کړي حاشیه کشاف کې دا څه وایي الحمد هو الثناء والنداء علی الجمیل حمد ثنا ته وایي ندا ته وایي پخله علی الجمیل په جمیل باندې دلته جمیل په حاشیه کشاف کې محمود علی ده ځکه اعلی په داخله ده او دلته خو جمیل محمود بی ده به په داخله ده هو الوصف بالجمیل دلته خو به په داخله ده هغه چې کشاف کې څه دا وایي خدا څه وایي چې هو الثناء والنداء علی الجمیل اعلی په داخله ده اعلی خو محمود علی داخله ای فتایید ليس كما ينبغي فتایید نه ده صحیح دلته خو ته جمیل باندې کې وایي چې دا اختیاري ده په تاریخ احمد کې جمیل خو محمود بی واقع ده هغه چې کشاف کې شوی چې جمیل ما دا به موغه اختیاري هغه محمود علی واقع ده نه دا تایید نه ده ټیک دا دینه متعدد جوابونه دی یو جواب دا ده چې نه تایید کې تخصیص نه ده مراد اطلاق ده څنګه اطلاق جمیل دلته اختیاري ده په تعریف ته احمد کې دا دلیل مو ویل کړه چې صفت کې فعل فعل اختیاري دا صفت کې اختیاري ده صفت کې اختیاري نو جمیل اختیاري ده دلته جمیل اختیاري ده په تعریف ته احمد کې حاشیه کشاف کې هم جمیل اختیاري ده اگر کدلته محمود بی دلته محمود علی ده تخصیص نه قطع نظر تایید ده دلته جمیل اختیاري ده لکه حاشیه کشاف کې جمیل اختیاري ده بس صرف دې کې تشبیه ده خالی دې کې تشبیه ده دې کې نه ده ټول صفاتو کې نه ده چې دلته جمیل محمود بی ده نو الته محمود بی ده یا الته محمود علی ده نو دلته محمود علی ده نه دا تخصیصات نه بغیر تایید په دې کې ده چې دلته جمیل اختیاري ده لکه جمیل په تعریف ته په حاشیه کشاف کې چې تفتازانی ویل ده او دا سی ویل دي چې هو ثنا او نداء علی الجمیل لکه الته جمیل اختیاري ده دا دې کې چې په دینستا یا دادا مصنف دا څه وایي کذا ذکر المصنف په حاشیه کشاف دا شانته تفتازانیم په حاشیه کشاف کې ویل دي تشبیه ورکړه نو تشبیه خو دې تقاضا نه کوي چې مشابه به دي په ټول صفاتو کې سره یو وي لکه ته زیدن کلا صد دې خدا باندې نه چې ټول هغه صفات چې ثابت ثابت دي هغه زید ته ثابت دي نه دا مطلب نه بعضي صفات چې شجاعت ته مثلا نو دا چې ماتین ویل دي علامه جلال کذا ذکر المصنف فی حاصل دا شانته لکه ما ویل چې جمیل اختیاری ده دا چې حاشیه کشاف کې تفتازانی ویل دي چې جمیل اختیاری ده تشبیه ده التشبیه دلالت کوي په مشارکت باندې چې مشابه دي په ټول صفاتو کې سره یوي په ټول کې نه بعضو کې ټیک دي دلته جمیل واقع ده دلته جمیل واقع ده بعضو دا جواب کړی ده چې نه دلته بیچ ده په بیل جمیل کې په تعریف ته مولا جلال کې هو الوصف بالجمیل دا به سببیه ده نو بیا تعارض نشته ځکه بیل جمیل کې دلته په تعریف ته هم په دغه ده مولا جلال په تعریف کې چې دا وایي هو الوصف بالجمیل دا به سببیه ده دا جمیل باعث ده یعنی سنا ده په سبب دی جمیل دا جمیل په جمال پتا باندې باعثي نو چې به سبب بیا واخلې چې دا جمال سبب کې باعث کې نه دا وایي محمود علی ده ځکه حالت چې حاشیه کشاف کې څه وایي چې هو ثنا او نداء علی الجمیل الته محمود علی ده علا په داخله ده الته محمود علی ده عدالت به سبب بیا ده نو به سبب بیا تقاضا دی محمود علی کوي
محمود علی معنا باعث په حمد دلته به سبب یاده دلته دا معنا چې حمد وصف ته بالجمیل په سبب دی جمیل دلته په سبب دی جمال دی محمود دا به سبب یاده باعث ته په حمد جمال کو محمود کې پتا باعث ده چې ته ثنا وای حالت په هټه کشاف کې شوی هو ثنا و ندا علی الجمیل حالت محمود علی دا حالت دا معنا دا چې دا ثنا جمع دا ندا دا ثنا دا علی الجمیل یعنی چې جمال پتا باعثي دلته به سبب یاده چې جمال پتا باندې باعثي یو شای دی نتایج صحیح ده جواب دادا چې بیا خو چې به سبب بیا واخلې بیا خدا جمال محمود علی شو په تعریف کې حمد کې خدا جمال محمود علی واقع شو بیا او دې محمود علی باندې کې توای چې دا به اختیاري دا قول اول ده ادریم قول دا بیان چې باز وایي چې حمد عام د اختیاري وي که غیر مختیاري لکه مدحه الا انه يجب ان يكون المحمود علیه اختیاریا مگر دا چې محمود علی به اختیاري نو دا اخیرنا کول دا کول دا خپل من کې سره یو شو چې دریم کولم دا وایته چې دریم کول دا دا چې حمد عام د کې اختیاري که غیر اختیاري لکه مدحه چې عام د اختیاري که غیر اختیاري الا انه يجب ان يكون المحمود علیه اختیاریا مگر دا چې محمود علی په حمد کې به اختیاري چې دلته به سبب بیا واخلې دا محمود علی شو بیا او دې ته اختیاري ویلا نو محمود علی دلته اختیاري کړ دریم قول کې اختیاري ده بیا یو شرط دواړه قول اول او قول ثالث هیڅ یو شرط دا توجیه ټیک نه ده دا توجیه دا وشوه چې جواب دا وکړ چې دلته چې مصنف ویلي دي هو ثنا هو الوصف بالجمیل دا به سبب یاده دا معنا دا ثنا وصف ته بیان دي صفاتو دا بالجمیل په سبب د جمال یعنی باعث پتا باندې جمال د محمودی سبب د جمال دا معنا ځکه ته ثنا وای چې پتا باندې باعث هم جمال د محمودی حاشیه د کشاف کې تفتازانی چې وای محمود علی یاده دا وای چې وسنا والنداء علی الجمیل علی په داخله کړی دا علی په محمود علی داخليږي ام محمود علی من باعث په حمد نو التم باعث په حمد جمال دا دلته به سبب یاده دلته باعث په حمد جمال دا خدا دواړه سره یو شو دلته جمیل هم محمود علی واقع ده چې کبه تاسو سبب بیا کړه چې په سبب د جمال کتاب د جمال باعثي هلته په حاجت کشاف کې جمال هم محمود علی ده هلته اعلی په داخله ده هو ثنا و نداء علی الجمیل چې جمال په کتاب باندې باعثي یو دا دواړه سره یو شو دواړه یو ګرځي هڅه یو ګرځي ده محمود علی دی اختیاري کړه لکه حاشیه د کشاف کې محمود علی اختیاري ده دلته محمود علی چې کبه سبب بیا شو ادا جمال باعث په حمد باعث په حمد بینه په سبب د جمال باعث په حمد جمال شو باعث په حمد چې جمالي دا ته محمود علی وای دا محمود علی اصلاح حاشیه د کشاف کې محمود علی اصلاح سره یو شو دا خو دې ټیک کار وکړ سره یو دی پر تایید ټیک شو په دریم کول سره منافات ته بیا ځکه دریم کول توري صدا وای چې بعض وایي چې حمد عام د اختیاري که غیر اختیاري لکه مدح آمده چې اختیاري که غیر اختیاري الا انه يجب ان يكون المحمود علی اختیاريا مگر په حمد کې محمود علی څه ده دا به اختیاري نور حمد عام د اختیاري که غیر اختیاري یعنی هغه محمود وی چته په خله وای آمده اختیاري که غیر اختیاري مدح آمده اختیاري که غیر اختیاري یعنی کوم صفات ته ذکر کیا مدح کې محمود وی عام د اختیاري که غیر اختیاري
نو مدح کې عام، حمد کې محمود به عام، اختیاری کا غیر اختیاری، مدح کې عام. هغه جمال چې په مدح کې کیا اختیاری کا غیر اختیاری، الا انه يجب ان يكون المحمود علی اختیاریا، مگر محمود علی به اختیاری. محمود علی چاته وای؟ هغه صفات او توای چې پتا ولې بایسي د ثنا بایسي، دا محمود علی اختیاری. بیا چې دریم کول کې محمود علی اختیاری شو، دلته تا به سبب یا کړه، دلته دا جمال محمود علی شو. کذا ذکر المصنف فی حاشیه الکشاف الته محمود علی شو، تایید خو ٹھیک شو، په دا به سبب یا دي چې واخستا په جمال کې، نو دا جمال خو محمود علی شو. ځکه جمال دا معنی چې به سبب یا شو چې 22 په حمدی 22 په سنای، نو دا جمال ته تا به سبب یا دکړه، نو دا جمال دی 22 په حمد کړ، 22 په حمد خو محمود علی، نو دا معنی چې محمود علی دی اختیاری کړه په دی اول کول کې. ادریم کول کې محمود علی اختیاری ده، نور خو عام دي، حمد عام دی، اختیاری کا غیر اختیاری.